د دې ځای په پکتیا کې دهشتګردان ویني، د دې ځای په کندهار کې دهشتګردان ویني، او ستا تر بریتو لاندې چې ګرځي دا په سترګو نه درځي، په سترګو ړوند یې. موږ د افغانستان اجنټان نه یو، لیکن یوه خبره ښکاره کوو چې کوم سړی په افغانستان په استقلال خوا نه بدوي، ولکه یو مسلمان دی یا پښتون. عزیزانو، کاکړه، ترین، ګلجیه، درانه، د خدای روی درته نسو، د قرآن روی درته نسو، مهرباني وکړئ. سرکسه به درکړم، توپک به هم در برابر کړم، کلاشینکوف به هم درکړم، مهرباني وکړه لګیا اوسه. زه به د ګرد پښتانه پر مخ دا قرآن وکړم چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یا پټ یا ښکاره، ولکه یې د جرنیل سره تعلق وساتم، یا د آیسای سره، یا د ایمای سره. دا قرآن د ما سره وکړه، ته د مخه زه درپسې. په وزیرستان کې بده ورځ ده، په باجوړ کې بده ورځ ده، په تیرا کې خلک په مخ اخیستي دي. د دې خبرو بله لار نشته عزیزانو. موږ به د ګرد وطن خلک راغونډوو، لویه جرګه به کوو، غټه جرګه به کوو، بیا به د ده سره مجلس کوو او ده ته به وایو چې راسه پاکستان چلو کې نه چلو. نعمت موږ خدای وخواسته که چیرې دهشتګرد شته، فوج شته، زورور قوتونه شته، ته پوسته دی پوسته. دا لنډر ستا راوستلي دي، ور مورد ماته یو چا وویل ور مورد ګلمال رالو دا سل کسه دي، څو توپک غواړي، څو دغه غواړي، بسم الله وایه. زه به اوس ماته یو خواست کوم، دا خپل افسران پوه کړه، ته وایې چې زما د ګوادر مځکې خلکو الاټ کړي دي، دا الاټمنټ غلط دی، ته واپس کوې. مهرباني وکړئ، ستا افسران به هم د بازایي، د کاسي، د سیاسینځي مځکې شاته نه الاټوي چې هغه پښتونخوا راسره ملګری شي. ډېر د دنیا جهان لیونیان پر شا بیولي، هغه شندانې پهلوان نه دي، غرژړی یې ډېر دی. قسم دی چې په ورځ وویلې که دله به جوړه شي. دنیا ته ووایو، امریکا ته مو ووایو، فرانس ته مو ووایو، چین ته مو ووایو، انګریزانو ته مو، دا شتمن کورونه چې عزیزانو دا کم حکومت شي پر ما یې باچي جوړه کړې ده، د تا سره زما د وطن معاهدې کوي، ته هم په خبر یم، زه هم په خبر یم. دې ته چا ووټ نه دی ورکړی، دې په پیسو د زر او زور په همت باچي نیولې ده. موږ په خواست درته وایو، موږ کمزوري خلک یو، داسې کمزوري هم نه یو، توان لرو. موږ امریکې تا ته خواست کوو، فرانس تا ته خواست کوو، چین تا ته خواست کوو. دا زما غل حکومت چې د تا سره زما د وطن معاهده کړې ده، زه تا ته خواست کوم، دلته مه راځه، دلته مه راځه. د وطن مالک دی نه دی، د وطن مالک دا ولس دی. ما سره معاهده وکړه، د ما سره معاهده وکړه، یا د پاکستان باچا ته معاهده کوې، د ما سره یې وکړه. د ما سره معنا فرض که په یو علاقه کې سپین زر پیدا شوي دي، غمي پیدا شوي دي، سره زر پیدا شوي دي، راسه مجلس سره وکړو، زما ونډه ومنه چې په مشرون باغ کې یا په پښین کې یا په ګلستان کې یا په فلاني ځای کې فلاني کار پیدا شوی دی، وروره 10 ماته راکړه، 50% ماته راکړه، 50 ته واخله، 50 امریکې ته ورکړه. موږ به د خپل داستان نه شریک کړو، وطن به جوړ کړو، پاکستان به جوړ کړو. او که تا د دغه بللې د عزیزانو د تریاکو خبره وشوه عزیزانو، پر دغه تریاکو باندې محسن دا کار کولی شي، په کار ده چې دا دغه را جمع کړي. پر دغه تریاکو باندې په باجوړ کې په درځنو خلک په ملیشا مړه کړل، پر دغه تریاکو باندې په ګدون مازی کې په درځنو خلک مړه کړل. ته یې تریاک کوي، ملیشا یې پر وژغولې، ملیشا یې پر دغه کړې، بیا د ګدون مازی په نوم هلته د کارخانو دپاره یو بانه جوړه کړي، شی یې جوړ کړي. دا مړي زما شک دی، محسن دې مهرباني وکړي سره راټول دی کړي. دا مړي په سلګونو دي، تا پر تریاکو په سلګونو خلک زه مړه کړم، ناروا دي بلله. نن ګلستان څه نیولې تر دغه پورې، دا بې حسابه په لکو زرو ټن تریاک ستا په حکم کرل کېږي، ستا په حکم کرل کېږي. په دې ته لښکرې جوړوې، په دې ته خلک راغږوې، بیا موږ په جنګ سره اخته کوې. یوه خبره موږ ملګرو هېره شوه، موږ پښتنو ته خواست کړو. عزیزانو، کاکړه، ترین، ګلجیه، درانه، د خدای روی درته نسو، د قرآن روی درته نسو، مهرباني وکړئ. دا بدل سي، دا دغه نن مذاکرات دي، وزغر ته دغه ته قرآن ورکړه دې بوکچې ته. واته خدای که ته په دې خبرې چې دغه حکمرانان خلکو له ورځي چې سرکسه به درکړم، توپک به هم در برابر کړم، کلاشینکوف به هم درکړم، مهرباني وکړه لګیا اوسه. موږ خواست کوو عزیزانو، د بل په خوله به د بل په والۍ به غوږونه نه چیرئ. دا زموږ ذمواري نه ده. که چیرې دهشتګرد شته، ته واسته، فوج شته، ملیشاوې شته، زورور قوتونه شته، ته پوسته دی پوسه. دا لنډر ستا راوستلي دي، ور مورد ماته یو چا وویل ور مورد لا ټول مورد ور ما
سړي د خدای ته وویل ول ما در رالو ول دا سل کسه دي څو ټوپک غواړي څو دغه غواړي بسم الله ځه بسم الله دا عزیزانو مهرباني وکړئ پر دې کام غږ وکړئ ودهني والا که دا غلطي چا کړې بیا یې مه کوئ د پردي کاکړ د غمه څکه د غم ترینه د غم ګوجل بادینه موږ لږ خلک د خدای وروی ته وګورئ په پردیو غولالۍ دغه مه کوئ مهرباني وکړئ چا دپاره به لښکرې نه جوړوئ دی پوه سه دهشتګرد یې پوه سه دی پوه سه کار یې پوه سه او هسې بسم الله کړې ده پر افغانستان افغانستان ګرم که افغانستان ګرم که موږ د افغانستان ایجنټان نه یو لیکن یوه خبره ښکاره کوو ښکاره یې کوو چې کوم سړی په افغانستان د افغانستان په استقلال خوا نه بدي ولکه یو مسلمان دی یا پښتون ولکه یو مسلمان دی یا پښتون ورسره خبره ورسره وکړه که دغه نه کوي وکیل لیونتوب کوي راویې غواړه مجلس وکړه د دې ځای ته دغه مې ملګري وویل له دې ځای ته په کونړ کې دهشتګردان وینې د دې ځای په پکتیا کې دهشتګردان وینې د دې ځای په کندهار کې دهشتګردان وینې او ستا د بریتو لاندې چې ګرځي دا په سترګو نه درځي په سترګو ړوند یې عینکې در ولګوو په غوږونو کوڼ یې دغه در ولګوو عزیزانو خبره دا نه ده موږ پاکستان ساتل غواړو لیکن په سیالي یې ساتل غواړو یوه خبره دا عزیزه پښتون یوه خبره به کوې پښتونه که دلته پروت یې که په خیبر پښتونخوا کې پروت یې که په منځنۍ پښتونخوا کې پروت یې ته د دې وطن مشر ورور یې پاکستان کې یادوم هلته هم ته د دې وطن مشر ورور یې د تا سره چې کوم لږکي واوسي که د ضلع زاري دي که ګوجر دي که د ګلګتیان دي که چترالیان دي که د بلې دلته د مشر هزاره دي پنجابیان دي پښتانه پر تا دا ذمهواري ده دې ته به ووایه چې عزیزه ته زما ورور یې ته زما ورور یې زما په وطن کې ستا حق هغه دی لکه زما د پلار چې ته ګلګته یې زما ورور یې ته ګوجر یې ته زما ورور یې ته د هندکو وایې ته زما ورور یې دلته ته که سیک یې زما په وطن کې اوسې ته هندو یې زما په وطن کې اوسې ستا به په دې وطن کې هغه حق یې لکه زما د زوی چې ستا د لور به هغه حق یې لکه زما د لور چې ستا د ښځې به هغه حق یې لکه زما د ښځې وي عزیزانو دا وطن د پښتانه په رهبري کې به پر مخ ځي او پښتون به مهرباني کوي خپل لږکي خپل اقلیتونه به د ذمهوارۍ په شان پر مخ د ځان سره بیایي موږ جګړې ته نه یو تیار موږ جګړې نه کوو دا حکومت غیر آیني دی د پاکستان آئین و چاته بد سړی وایي د پاکستان آئین هغه سړی په انګریزي کې هم دی په اردو کې هم دی هغه سړی چې آئین نه مني هغه غدار بو د پاکستان آئین وایي چې کوم سړی آئین ماتوي آئین معطل کوي په آئین کې خیږي دا د پالسۍ وړ دی موږ آئین نه دی مات کړی موږ په آئین ملنډې نه دي ویلي په آئین چې چا ملنډې ویلي دي هغه خلکو ته معلوم دي تا زما د وطن اسمبلیانې خرڅ کړي دي تا په دېرش کروړه سیټان خرڅ کړي دي ته د آئین مجرم یې ته د پاکستان مجرم یې ته د پاکستان د ولس مجرم یې دا تا سره چې ملګري ولاړ دي که حکومتونه یې دي دا ګرد د آئین دښمنان دي موږ د آئین د خوا ولاړ اوس دی معلومیږي لکه موږ چې به اوس د پاکستان د بچاو دپاره موږ راوځو په زور یې ماتوي در بسم الله پورته فیصله دا ده هارډ سټیټ ته وایي بس فیصله یې دا ده چې هر مخالف بس په ګولۍ یې وایي طالبان یې مړه کړل ملایان یې مړه کړل په پنجاب کې هلته خلک مړه کړل وزیر مسعود په مخه یې اخیستي دي په وزیرستان کې بده ورځ ده په باجوړ کې بده ورځ ده په تیرا کې خلک په مخه اخیستي دي د دې خبرو بله لار نشته عزیزانو موږ به د ګرد وطن خلک راغونډوو لویه جرګه به کوو غټه جرګه به کوو بیا به د ده سره مجلس کوو او ده ته به وایو چې راسه پاکستان چلو کې نه چلو نه ماتوو موږ خدای ناخواسته که ستا خیال دی چې ماتوو یې بیا ولې زه وژنو پټواریان به راوغواړو کندروګو بلاوي به راوغواړو سره کښېبنو دا د پښتانه وطن دی دا د پنجابي دی دا د سندي دی دا د بلوچ دی په خوشحالي به سره جلا شو کې ماتوې په وینو یې مه ماتوه دارنګه بې نه کوې دا نه ده اسانه که تا دا خیال دی چې په وینو به خلک په شا ځي زموږ ژوند ګډ په وینو کې تېر کړی پښتانه کام لکه ما چې وویل
چې دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې وو بیا بل وو بیا بل وو عزیزانو لاس به ورکوو اتحاد به جوړوو اتفاق به جوړوو عزیزانو زما لخوا زه نه د دې لښکر مشري غواړم نه د دې لښکر باچي غواړم د تاسو زه به اول قرآن وکړم زه به د ګرد پښتانه پر مخ دا قرآن وکړم چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا پټ یا ښکاره ولکه یې د جمعې سره تعلق وساتم یا د عایشې سره یا د ایمای سره دا قرآن د ما سره وکړه ته د مخه زه درپسې ته د مخه زه درپسې هر څوک چې راځي راسي د لښکر پر مخه بوځي دا لوس کولی چې موږ به هلته هم یو دلته به هم یو موږ به خپل ځان صفا کوو ښکاره به وایو د عایشې سره د فوج سره د ایمای سره زموږ بدین نشته یو ملک بې فوجونو نه چلېږي بهترین فوج د پاکستان جوړ یو ملک بې جاسوسي ادارو نه چلېږي بهترین یې ادارې جوړې کړه ISI, MI, FI شپږ کاته جنسیان لیکن یو مهرباني به کوې لکه د دنیا فوجونو چې ګزاره کوي پاکستان فوج محترم حافظ صاحب مهرباني به کوې ته به هم هغه رنګ ګزاره کوې لکه امریکن فوج ګزاره کوي ته به هم هغه رنګ ګزاره کوې لکه فرنګی فوج ګزاره کوي ISI, MI زنده باد بهترین ایجنسیان لیکن تا حلف اخذ دی ما مخذ دی د مش څه دویم وار چې اسمبلی له ورغلم حلف چې واخیستی یو وار درې میاشتې درې کاله مخکې تېر کړي وو د نیمې د درې نوي پورې په درې نوي کې چې اسمبلی راغله چې حلف یې واخیستی ګورنري پلار سپیکر حضور ته ولاړ ما ورته ویل تا د مش حلف واخیستی چې موږ به د آیین دفاع کوو موږ به د آیین دفاع کوو د آیین به ادعا کوو ما دا هسې رسم دی چې تېر شو که په دې الفاظو به موږ په ایمانداري عمل کوو ول دا ته څه وایې ما زه په اردو درته ګایېږم تا د موږ حلف واخیستی چې زه به د آیین دفاع کوم زه به د آیین ملګری ول زه دغسې د تا الفاظ نه دي دا په دې به موږ ولاړ یو ما ورته بیا به څه کوو هر درې کاله بعد یو جرنیل را رواني آیین یې په مخه راخیستی بیا به موږ د دې مخه څنګه نیسو موږ د دې چی شي راسه یو هلته موږ څه بل واخه د موږ څه یو بل الف واخه دا واخه چې په کومه ورځ جرنیلان په آیین کې وختل د پاکستان ولس به سړکانو ته راوځي مخه به یې نیسي چکزی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں دا خو ستا منبري تللی سي ما د حلف ما اخه موږ اخیستی دی د دوی حلف دا دی د ایجنسي والا هم د فوج والا هم چې زه به په سیاست کار نه لرم راسه خپل حلف ټینګ کړه موږ پر خپل حلف کښېنو هېڅ چا څه خیرات نه غواړو نه زکات غواړو نه د امریکن غواړو زما په وطن کې چې الله پاک کم نعمتونه پیدا کړي دي پر دې باندې زما د بچي حق آییني ذمهواري راکړه ویې منه ګرد ما ته مه راکوه د بلوڅو سره یې ومنه د سندي سره یې ومنه بهترین ملک به جوړ بلوڅ ماما ته زه یو خواست کوم ګیله نه کوم اخترجان هغه اوس ګیلې کړي وې زه بلوڅ ماما ته یو خواست کوم دا خپل افسران پوه کړه ته وایې چې زما د ګوادر مځکې خلکو الاټ کړي دي دا الاټمنټ غلط دی دا الاټمنټ موږ نه منو نو زه تا ته خواست کوم چې د بلوڅ ګوادر مځکې و غیر بلوڅ الاټ کېدل یا د غیر لوکل ته الاټ کېدل ناروا دي ته واپس کوې مهرباني وکړې ستا افسران هم د بازۍ د کاسي د سیاسنځي مځکې چاته نه الاټوي تا د بازۍ خلکو 15,000 یې کړه 6,000 یې کړه 25,000 یې کړه 10,000 یې کړه الاټ کړي دا الاټمنټونه به ګډ کینسل کېږي ګیلو عاصم ګیلو دا دغه مجسټریټ دی د پټوارخانې دی په مذاکراتو کې دغه سره لګیا دی ګیلو ستا په دسخط تا د غبرګ دې خواته د بازۍ پښتانه په رکاوي مځکې و پلاني بلوڅ د پلاني بلوڅ الاټ کړي دا الاټمنټ د پښتونخوا وطن دغه سیاسي پارټیان چې ناست دي یوه یې هم نه مني دا ګډ به کینسل کېږي دا ټول به کینسل کېږي ماین اینډ منرل به کینسل کېږي ټول هر شی به دغه کېږي بیا به مذاکرات سره کوو او که ته توپک په ته زورور یې ټیک زه به ګزاره کوم ته زورور یې ته ما وژنه لیکن زه تا ته پر خپل حق خامخا درېږم پر خپل حق درېدل دا د بهترین انسانانو حق خدای پاک دا وایي خدای پاک وایي پر حق ودرېږي ملګری مخکې ما رسول الله مبارک وایي چې جابر سلطان سره رښتیا خبره بهترین جهاد موږ هېڅ چا سره بد نه کوو د خپل وطن ژغورنه د خپل وطن ساتنه
د خپلو عزیزانو ساتنه د خپلو بچیانو ساتنه دا د وطن پر غړیالیو سپین ږیرو عالمانو توریالیو خلکو پور ده خپلې څلوېښتۍ جوړې کړئ خپل دغه برابر کړئ نه ټوپک راخو نه ډنډې راخو په چمن کې ما څه وویل په چمن کې ما دا وویل مالوه کامه بده ورځ در باندې را روانه ده هر کور و دې کار ته یو سړی ورکړه دا د وطن ژغورنه چې ته کوې شکر دی موږ بچیان ډېر لرو یو دې پیسې ګټي یو دې ټیکهداري کوي یو دې فلانی کار کوي یو هلک د هر کور و دې کار ته ورکړئ چې د دې کام په دې کار کې لګیا سي بیا به تربیت سي بیا به دغه سي نارې جوړې کړي نیمه ګنټه نه ورسوې جعفر خان خوارکی ګورنر هاوس د دې سره خو کار نه لري جعفر خان ته یې ویلي وو چې ګرد د کابینټ راوغواړه ګرد یې کتار کښېنولي وو کاغذ یې په لاس ورکړی چې محمود ویل دي لښکر جوړ کړئ دا ډېر دا د پاکستان خلاف بغاوت دی پلانا ده پلانا ده کوسه صاحب خوارکي دا بیا په یو چا اف آی آر داخل کړ اوس شکر دی پر مولانا صاحب یې هغه ټک کړی ډېر ښه شو د خدای فضل شو پر مولانا صاحب یې هغه ټک کړی ښه دی دغه فرق شته کال پر وکړي زموږ به سر خلاص وروره موږ خامخا زه اوس هم بیا وایم عزیزانو هر څوک مهرباني کوي د کام د ژغورنې دپاره د کام د عزت ژغورنې دپاره د کام د آبادۍ ژغورنې دپاره د کام د ښځو د آب ژغورنې دپاره یو سړی د خپل کور و دې کار ته ورکړي ډېر خلک یو موږ ډېر موږ په دې وطن کې ډېر خلک یو چې هغه پښتونخوا راسره ملګری شي ډېر د دنیا جهان لیونیان پر شا بیولي هغه شناخته پهلوان دی هغه شندانې پهلوان نه دی خو زړه یې ډېر دی قسم دی چې په ورځ وویني که دله به جوړه شي په ورځ یې ولاکه ووینو جنګ نه ورسره کوو جنګ نه کوو لیکن دا خبره موږ کوو ګوره هر کار افعال خلک وایي د ظالم و د مظلوم جنګ په ورځ شروع سو چې مظلوم ورته یک کلمه صرف د لاسه شروع کېږي یا لا یو شی به موږ خپل بچیانو ته زده کوو چې بچی یې زوی دا کار به کوې دا کار به کوې دا به کوې که مجبوره سي دا به هم کوې تر دې پاخوا بیا نه کوې دا یا کول د بهادرۍ نښه ده یا به وایه و ظالم ته یا به وایه مرګ مې سپروانه ده مرګ خو سته د ښاغلي وو د نه ښاغلي منځ کې دا فرق دی ښاغلی سړی یو ورځ مري نه ښاغلی هر مازدیګر مري پر یو کونج چې راګرځي یو ورته ولاړ دی ورته دغسې ځان چپ کوي بیا هلته بل سپی غاک بیا چې د هغه ځان چک بیا بل سپی غاک د هره ورځ مرګ ډېر ګران کار نه بد کوو موږ د خدای پاک هغه بندګان یو چې موږ ګوره موږ ته وایي ته کرکه کوئ علما ناست دي د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په دویمه غزا کې احد کې د ابوجهل د ښځې د هندا په دغه باندې ابوجهل چونکې په هغه جنګ کې مړ شو په اول جنګ کې په غزا کې بدر کې نو دې خپل حبشي غلام و دا یې وساتئ ولبشي بس دا کار دی که تا امیر حمزه سید الشهدا شهید کړ مړ دې کړ زه ته ازادوم کیسه خو معلومه ده ګل جهان ته حبشي امیر حمزه شهید کړ دې خبر ته غوږ ورسئ عزیزان خصوصا دا ده زموږ د شهیدانو بچیان چې کوم دي دغه سړی چې امیر حمزه یې شهید کړی و دې کلمه وویله مسلمان شو مسجد نبوي نه راغلی کلمه یې وویله رسول الله مبارک محمود نه و نعوذ بالله نه واسي و رسول الله مبارک و رحمت للعالمین و هغه ورته وویل چې کلمه خو دې وویله راغلې یوه شپه د ما سره کوې چې څه وخت په مجلس کې ته ناست یې ما ته مخامخ مه کښېنه رسول الله مبارک رحمت للعالمین د خدای پیغمبر وهغه قاتل ته چې د ده اکا یې څیرلی و لکه زموږ بچیان چې څیرلي هغه ته یې وویل چې کلمه خو دې وویله چې څه وخت مجلس یې ما ته مخامخ مه کښېنه ولې زه تا ته وګورم ما ته مې رمضان آیات